زما د اسلام قابل قدر مسلمانانو خویندورونو، نن چې کومه زموږ وظیفه ده ډېره زیاته د کمال او ډېره زیاته عظیم شانه وظیفه ده. کو تاسو په ژوند کې دا وایئ چې الله پاک دې تاسو مالداره کړي، بس دا یو درود شریف تاسو روزانه وایئ، انشاءالله العزیز الله پاک به دومره مالداره کړي چې ته به ورته حیرانه شي. محترمو، ډېر د الله پاک ولیان داسې دي چې هغوی یو پیره درود شریف وایي، او دا کم درود شریف زه تاسو ته ښیم د مالدارېدو انشاءالله الله پاک په یو ځل باندې محترمو کار کوي. که ستاسو هم حاجتونه دي، ستاسو هم پریشانۍ دي، ستاسو مشکلات دي، نو همدا درود شریف نن هم تاسو د خپل د ژوند معمول ساز کوئ، انشاءالله العزیز دومره رزق به الله پاک درکوي تاسو له چې حیرانه به شئ. دومره مال و دولت او پیسې به درکوي الله پاک تاسو له چې تاسو به ورته حیرانه شئ. محترمو، دومره پاورفول، دومره عظیم شان وظیفه ده. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بهونکي او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایق بل څوک نشته، او نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او د الله پاک رسول دی. محترم مسلمانانو، نن چې کومه زموږ وظیفه ده ډېره زیاته عظیم شانه ده او ډېره زیاته د کمال وظیفه ده. که څوک دا غواړي چې الله پاک د هغه له ډېرې زیاتې پیسې ورکړي، د دنیا چې څومره ژوند دی، څومره زندګي ده، دغه ژوند او دغه زندګي دا ښه تېره شي. یا ساتئ چې کله تاسو هم دا وظیفه کوئ نو مکمل اعتماد سره، مکمل یقین سره، مکمل توجه سره انشاءالله العزیز به کار کوي او 100% به کوي. تاسو به اورېدلي چې ابو جهل د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ګاونډي و، ولیکن پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم باندې یقین نه و، په هغه باندې اعتماد نه و، دنیا نه محترمو کافر لاړی. او دغه رنګې اویس قرني هغه ډېر زیاته زرګونه میله لرې د پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم نه لرې ژوند یې تېروه، د مور خدمت یې کوه، خو نبي علیه السلام یې لیدلی نه و، خو بیا هم نبي علیه السلام سره عقیدت و شوق و محبت و او دغه رنګې نبي علیه السلام باندې ایمان راوړی و. نو بیا هم محترم اویس قرني چې کوم دی نو هغه دنیا نه ایماندار لاړی، تر دې پورې چې پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته ویلي و چې کله تاسو له اویس قرني درله مهله یا ستاسو سره ملاقات وشو نو هغه ته ووایئ چې ما ته دعا وکړه. نو د عمر څه په شانتې سړی دا د اویس قرني صاحب نه محترمو دا دعا غواړي. یاد ساتئ چې د وظایفو تعلق د تمام وظایفو تعلق د روحانیت سره دی، د هغې تعلق د زړه سره دی. او چې کله زما ستا زړه په دې کې زنګ وي، دا ګډوډي، نو بیا که وظیفه نه کو، بیا هر څه مو کې بیا دا کار نه کوي. نو کوشش به وکړو چې موږ به د قرآن مجید تلاوت کوو روزانه، او دغه رنګې 15 وخته لمونځ به کوو، ورسره محترم څومره ګناه کوو د هغې نه به ځان رامنې کوو، او بیا به دا درود شریف سهار او ماښام یویشت پېرې به وایو. انشاءالله العزیز الله پاک به دومره مالداري درکړي تاسو ته چې حیرانه به شئ. درود شریف داسې دی: اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد عبدک ورسولک وصل علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. او که تاسو آسان وایئ اللهم صل علی محمد عبدک ورسولک وصل علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. نو کوشش وکړئ تاسو دا وظیفه د زړه په صدق سره وکړئ، انشاءالله العزیز چې څومره ستاسو حاجات وي، څومره مشکلات وي، الله پاک په ښه طریقې سره حل کوي. الله پاک هم خوشحاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.